العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حدثنا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا شيخنا منصور عن حدثنا قال في عبد الله بن قاسم قال حدثنا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الله لهم سبيلا يمكن الجبر بالاستنجاب من الشمال كما تجد بالسيف والنسبة والرجم. فدې باندې اجماع ده او دلته د حدیث کوم ذکر شی قد جعل الله لهن سبیلا دې کې اشاره قرآن کریم یو آیات کړی ده. اول حکم دو فامسكوهن في البيوت چې خلک اتيان بالفاحشه کې نو کور ته وساتي تر دې چې دا وفات شي او يجعل الله لهن سبیلا یلا تبارک وتعالى دې الله اکبر د دې مسله واضحه شي. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه سبیل د هغه وضاحت هغه داو هغه لار دادا چې یو سړی شادي شوده نیوي ذکر بل ذکر وی نسل کوړي به وهل کی او که سید دی سید دی نو هغه به رجم کیږي. نبی رسول الله دا غلار دغه په دې آیات کې چې دنو په دې کې خلاف ده. سو کوئی د آیات دا محکم دی او د حدیث هغه لپاره مفسر دی تفسیر وي الله بلا روبا چې دا څه ده دې حدیث کې داغه وضاحت دا او سو وینا د آیات منسوخ دي په هغه آیات باندې کوم په سورۃ نور کې راغلي الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده په دې باندې دا منسوخ او سو وینا د آیات د سورۃ نور دا په بهرینو کې او دا آیات چې راغلي دا په صحیح خو په دې باندې جماع ده چې زانی د پاره چې هغه شادي شوده نه وي نو سر کوړې به وي او چې شادي شوده وي محسن وي نو هغه ابا رجم کی. دا د اهل سنت والجماعت اتفاقی مسلک او مذهب د دین خلاف شکړه دي فرق او مبتدعان وکړي خوارج بعض معتزله نظام معتزلی نو دې دینه منکر دي رجم قائل نه دا و چې څو رجم نه واغی دی دا ټول د معتزله او خوارج د فرق مبتدعه او پیداوار ماغي د دین نتیجه نه منکر همدارنګه دا هغه چې وਹੀ شادي شوده سره نو ته ولګي دي خرجم بعض ائمه دې قائل دي چې د دین مخ کې ته ولګيګا جلد وته هغه نه بعد رجم امر جمع بینهما و د دوه په مابین کې به جمعواله اول په قربانه و هغه نه بعد دې رجم. او جمهور علماء د علی کرم الله تعالی وجوه حسن بصری اسحاق بن راغب دې مسلک مذهب جمهور علماء دې څه ضرورت جواز رجم واجب ځکه چې رجم راغی نو حتی د سر ضرورت دا شته نه. جمهور علماء د پاره حجت او دلیل دار چې په احادیثو کې چې کوم رجم راغلی ده د ماعز رضی الله تعالی عنہ هغه کیسه د غامیدی خزر راغلی ده نو هغه یوازې نه یوازې رجم راغلی ده التجل ذکر دا ورته راغلی نه دی اقرار وکړ نو نبی رسول الله صحابه ته حکم کوي چې تاسو رجم کې دی او هغه حدیث کې یو روایت کې راغلی چې جمع په مابین د جل او د رجم د دې دوه په مابین کې جمع راغلی او دا حدیث جمع بین الرجم والجد منسوخ دا په اول الامر کې په ابتدا کې وو نو مینه بعد دا حکم دا منسوخ شوی. پاتې شو د دین علاوه ورسته حدیث کې راځي چې دین نفي سنتين راغلی چې یو کال دا بشری وطن نه بدا بهر کې یو کال دا بشری. د امام شافعی مولا د بعض ائمه بلکې د جمهور ائمه هغه چې دا واجب سړی وي مشره او که خزی نو دا مشره. حسن بصری رحمه الله وی چې نفي دا واجب نه ده. امام مالک امام اوزاعی وی چې نفي اشتره خود د پاره نشته چې خدای دلته راکارو کتاب بهر مشره بهر دی ولېګل ناغه بس کوي دلته یو بار دی الته بدل تر بار کارونه شروع دی وکړي دا غي په شړلو کې څه فائدہ نشته. نو دلته دا نفي سنتين چې راغلي دي نفي سنتين پاتې شو غلام او زندوی نو دې کې درې اقوال دي. یو قولدار چې جنو هر یو به یو کال شړي دویم قولدار نه نیم کال چې جنو شپږ شو میاشتې دا وشړه
ذکر آیات دل فیضا اختنا فإن اتینا بفاحشة فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب نشپک میاشي دا وشو دریم قولدار چې وین د عبد دا به سره شرینا دا به سره نشر خو جمهور علما وایي چې دا نفي سنتين چې راغله ده نو دا ګور هغه وخت ورو خدا سیاستن که اوس یو سړی ولګي بادشاہ دا وایي حاکم دا وایي قاضي دا وایي چې دې سړی خدا کار وو دې سړی باندې جل قائم شو خضرو باندې ولې شو دا به د ګرځي دا ګرځي ما خدي والا وایي چې خاله له وسم د ګرځي دې چې دې نه خطر په چې هغه سړی اولی یا څوک دښمنی ودی جوړ شي که قاضي حاکم دا مصلحت پینی چې دا سړی د سبق د پاره وکال د دې نه لاړ شي دې نه ورشي چې دا مسله ګرمه ده دا سړی شي نو دا شرل دا کول شي خو دا نفي سنتين دا سیاستن وګوره سیاستن همدارنګه دلته د حدیث کې راځي البکر بالبکر والسيب بالسيبين دا ذکر راغلی نو بکر دې ته ویل کېږي هغه څه ته باطرو هغه سړی ته بکر ویل کېږي چې نکاحي صحیح طریقې باندې جماع شوی ني دا سړی حر وي عاقل وي او بالغ وي نکاحي صحیح باندې کتاوت په شبهه باندې وو دا ته محسن نه ویل کېږي یا نه هغه نکاح جو په نکاح فاسد باندې دا بدی باندې څه محسن دا ګرځي نه او صحیح هغه چاته ویل کېږي چې په یو زمانہ کې په یو وخت کې دې سره جماع دا شوی صحیح نکاح شوی صحیح نکاح نو هغه دا شوی د عاقله بالغ خدوی او نکاح شوی نو معنا دا کلی ولی دا کارو کلی ونی دا کارو نو ګره په دې باندې جت قائمولې دا نشي کچې ته نابالغ وکړو نو باغې باندې قائمولې دا نشي نه حروي که غلام وکړو هغه باندې بیا نشي قائمونه حروي عاقل وي او بالغ وي نو په دې باندې ولا حد نو دا قائمه او ومن قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال كنا صلى على الرجال يكتبوا ومن قال حدثنا محمد دا ګور دلته دا غیر سند چې ذکر کړي نو مخکې دا مشیر مختلف هغه عن منصور ویلي نو دلته اخبارنا منصور اشاره وکړه خپل طریقې باندې هغه ثابت شي سما به ثابت نه او زیم روایت دا سما نه ثابت ومن قال حدثنا محمد بن سنان وبشار بن عن عبد الله قال ربنا حدثنا ولا قال حدثنا زيد بن عبد قال في عبد الله قال الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه وفي كل ذلك ولا نبی السلام مخ مبارک واقع تغیر خدا کو خود کو پیغمبر السلام ابتدا د وحی د دې چې جنو او اثر ډیر دروندو ډیر تکلیف باندې کو پیغمبر السلام او وبه قال حدثنا محمد بن سنان وبشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا بكرام عن قتادة بن هذا الاسناد غير عن الحديث ما يقول يجوز قال وقيل يجوز ولا يذكر عن السنة ولا يقل وبه قال حدثنا الثاني وحمد بن يحيى قال حدثنا ابن قال اخبرني وسمع الشاعر قال اخبرني عبد الله بن عبد وابو داود بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال رضي الله تعالى عنه وجعلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال محمد صلى الله عليه وسلم وبحق وإبراهيم وأنزل عليه كتاب ولا فقال فتعالى ما أنزل الله عليه آية ربك وإنها وعملناها فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجل قوله فأجاب ولم يبين للزمان أن يقول خير ما نزل الله وكتاب الله تعالى ويضيف بذلك فيبتي أنزله الله وإن رجل في كتاب الله حمل على مثلا إذا أحسن الرجال والنساء إذا قامت بين وكان حمل فبين اعتراضه. نور سلام راضي یا حبل وی یا اعتراض اقرار مدا حجت دی او حبل کې اختلاف دی زمونږ مذهب دا چې आवाज په حمل باندې نو تقریبا حق قائمول نشي تقریبا حق قائمین نه کیږي چې سره وته شي په نکاح فاسد باندې وشي یا وته وترفي په شبهه باندې وشي نو ځکه خدای आवाज دی باندې حد نه قائم او قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وزهير بن حرب وقال قال حدثنا ابن جوري في هذا الاسناد ومن قال حدثنا ابو بكر بن شيبه في ذلك الكتاب قال حدثني ابي عبد الله قال حدثني وحيد عن سلمان بن عبد الله بن الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد عن ابي رضي الله تعالى عنه انه قال اعترض النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد فنادهم فقال يا رسول الله اني سمعت فقال عنه فنحى بقاوله قال يا رسول الله فقال له يا رسول الله اني سمعت قال عنه حتى تنازل عليه
كان كرر عليه ذلك المعصلون بالله قال وكان دعوة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر خبره ذکر غالب دار چې انسان ځان باندې ځان یې اقرار ځان باندې هغه شی چې هغه د تقاضا د قتل به غیر د سوان دا ولې نه کوي ذکر د دې ځان خلاصو لپاره نور طریقې مشترک انا توبه الله تبارک وتعالى توبه الله توبه بل روایت کې راځي چې نبی اسلام قوم نه تاسو کوم هغه وکړي معنا علم دې با موږ ته باندې دې اشاره دې تشوا چې اوسره د کار کوي د هغه تحقیق بکې مبالغه بکې دا څنګه اوسره وی شي تاسو نه لکه ما په پلانینګ سره دا کار وکړ دغه یو لږه په ولی یاره دې بل خبرو نه دې خبره تحقیق کا وجه ته پاگل خو نه سلیونه خو نه گواهان په باندې چې قوم نه په تاسو کې خلک نه دې مقصد څه مقصد دا دی چې د مسلمان وینه دا محفوظ شي د دې حفاظت شي حتی تاسو یو نه په یو کوټه کې ضرور کتان دی چې دا خزا او دا سړی د دې کوټې نه راووت ما خام نه وځي او سار راووت حتی نشي قائم سړی چې یو په کوټه کې وی خزا او سړی وی جدا وي الا يكون عنين وي نو کني نو په ایمان ودا کار کې کني خو بیا شریعت دوی حق مقایم او کو موجوده چې دې چې کوټه ته نوتی ډول قلار او د سينو خنپ له عبادت کوي قبله ته ولاړ بیا نو بیا څه په شوبه وکړه حتی چې څلور غواهان تیر چې دې کوټه کې دې سړی کو لګیدل دې خسر غنا کړو قاضي به تاسو کې چیرته کړي کوټه په پلانې کوټه کې وکړه کوم دې کې وکړه دې پون کې وکړه دې پون کې وکړه دې کې وکړه دې کې وکړه کدرې غواهانو ویل چې دې پون کې کړه هغه یو غواه په ټول نه دا هغه شمال طرف ته پون کې وکړه دې کې حد قایمي ها نو تمره احتیاط وکړه او بعض علماء به وایي نه حد قایمي ولې د کدې دا غوهي چې کوټه کې کړه دا دې لکه یو غوهي ځکه کې دې شي شروع دا د جنوب نشوي انتها په شمال راغلی چې حد اور ولا دې وخت په دې نه یار دې وخت ورنګي نو ځکه دا وای نو څومره احتیاط وکړه ځکه دې ویني د حفاظت د مسلمان شریعت څومره حکم کړی چې دې وینا نو دا محفوظ او حدیث کې دې اشاره ده چې د مجنون اقرار دا پیږي نه په دې باندې حد نه قائمي د دې گواهی صحیح نه ده دا مجمع علیه او اتفاقی مسله ده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمه قال مشابه قال ان من لا يقام بنا يقول كل فيما رجمه فاجرناه بالمطلق على هذا الرجال هل احسنت معنا چې بادشاہ په تاسو کې ته محسن دي همدارنګه دې نو دا تاسو له ممکن معلومات او پوره تحقیق وکړي هغه نه بعد حکم قال مسلم ورواه شعيبنا برحمن بن خالد بن مساكن عن الشافعي بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الثاني قال اخبرنا ابو يمان قال اخبرنا شعيبان بن هذا الاسناد ليس وفي حديث ما لم قال الشافعي اخبر من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما ذكر وبه قال حدثني ابو طاهر وحسن بن يحيى قال اخبرنا امام قال اخبرني ابن قال حدث قال وحدثني اصحاب الإيمان قال اخبرنا برزاق قال اخبرنا محمد بن جريج كلهم عن ابن عبد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايات عن ابي عبد وابي بكر بن مريم وبه قال حدثنا ابو بكر بن مدير بن مسلم بن جوهري قال حدثنا ابو عمر عن سلمان بن حاجه عن ابي بن قال الى النبي صلى الله عليه وسلم الناس تجسروا اعطى المحتضر دب جسم على الطريق ليس عليه كتاب فتلك على نبي الله انه كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الله انه قتلنا ولا تسال عليه وثم قال لا كل ما ذكرنا في ذكر الله قال قد هذا فاعلوا لو نبيكم من دي اواز لك بشام اواز دې داسې اواز وایي يمنع احدهم من كتب الله والله ان يمات من احدنا لا يكون كلا عنه ومن قال حدثنا محمد بن حنا وابن بشار وجابر قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا سفيان بن مالك عن حدثنا جابر بن رضي الله تعالى عنه قال قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنا عن وفدي عبد الله بن عيسى وقد اشعث ذي عضلات نو اشعث ذي عضلات معنا نو دسبو چې
چې دې دا وخه نو دا سخت وخه والا او دې ته ویل کی او هغه سړی ته ویل کی چې دې د اندام دا ټک او پراګندا دستانه والا سړی اندامونه ټکو انو یا دا وخت سخت ودا سړی چې مضبوطی وخت والا سړی او رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما كان على سبيل الله فحسن إليه روايتين كما كان يقولون أن الله لما كان من أحد منهم لا جعلته إنك أو لكنه قد تحدث ومتعيدا دا خلق د فرع برج نو معنا دا چې رسول سو راوي چې دا فاحشین منشي دا د فرع برج ذکر دې کې مقصد دار ذکر چې قصاص واقعي مقصد دار ولکم فی القصاص حیات قصاص تو سره مړکیږي حیات دی وجنه نه چې تا قصاص واغوت نو دې سره وصل کسان نور د مرګ نه محفوظ پر قال إنه رسول الله وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب بن قال أبو وحام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبد الحليم إذا ما أشرت أجمال عن ذلك الشمس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إلا غير وأخبر من قال قد فلته فلته وفي حديثه عن الفرد فلته وفلته وبه قال حدثنا أبو بكر بن وأبوك من جهل ولم يستيقظ قال حدثنا أبو عمر قال سمعت عن سعيد بن جبير عن جماعة رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك نحكم بلني عن تخلف بلن عني قال بلني أنك وقال الجرد على فلان قال نعم قال فجئنا الله تعالى بكم هذا روایت اگر که مختلف راغلي خو دې کې مختلف روایت کې اختلاف تعالو تعالو یو ورته راځي چې نبی رسول الله تعالی ورته یا رسول الله او بل ورته راځي چې قوم چې نو هغه دا او قوم او پیغمبر رسول الله سلام صدا ور هغه راولي نو دا راولي نو معنا دار چې دا پیغمبر رسول الله ته قوم او بلم راغلي خو نبی رسول الله سلام ته خبرم رسېدلی چې معاذ رضی الله تعالی عنہ هغه دا کار کړی ځکه تاسو کې نو قال حدثنا محمد بن قال حدثنا قال حدثنا ابو جعفر بن ابي سعيد عن ابي قال وبعد ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي اقصد عن المساجد علي فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم سالته فقال الله تعالى رضي الله عنه وقال شيئا انه لا يخرج من اله خالق من حد فقال خرج الى كل شيء فامر ان نصره قال فما كان الى رسول الله قال فما وصلنا ولا حصلنا له قال فليوم دې کوم دا اختلاف چې کوم سره راځي کېږي دې کې امام ابو حنیفه امام احمد رحم الله مشهور قول لري خزې کا سړی کنده توبه سما خطا دا یو ورته امام ابو حنیفه دا ډول ته کنده توبه امام یوسف رحم الله دا مسلک مذهب بعض موالک وایي چې کنده توبه چې گواهانو باندې راځي کنده توبه کله اقرار باندې راځي کنده مو واده دې چې اقرار و تختی نه به دې کې څه چې نو دا جایز او خزه کې تقریر وکړ یو دار چې دې پورې کنده توبه ستر د پام او دویم دا چې دا کنده مستحب نه ده او نه مکروه ده بادشاہ ته اختیار دی کنده وباسي کنه وباس او درې مسله کوم مذهب دار کزنا په گواهانو باندې ونه سیده کنده وباسه کپ اقرار باندې وا نو بیا د کنده نو وصل کیسه مشکله ده نو لہذا دا رجوع کی رجوع صحیح کیږي چې رجوع صحیح کیږي کنده وباسه ما د دې باندې کان ولګي او چې ما اقرار رجوع کی تر ما خو دې غبن په ما خبره کوله ما هدا دې یقین نو چې تاسو بداکار کوي چون کی داتو ما خپل اقرار رجوع ده نو به اقرار رجوع د دې نه حق کې نشي او قال فلما يوم يذكر من الوقت الذي قال بالتفسير فاشتغل نحن ما كان ابو ذر قال حدثني قال فلما يوم يذكر من الحاج عن التجاره حتى تكفر كما رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاجل قال وكل ما خلقنا فقد في سبيل الله فنزل الدنيا يا له الذي يؤتي الى على انه يقول برجل قال ذلك اذا كان في قلب مستغفر له ولا تدعو ولا سب نبی اسلام استغفر الله ذکرونه ویلي او نسبه ویلي ځکه چې اشاره دې تدا چې حد نو د دې لپاره کفاره ګناه نه چې زنده پاک استغفر الله ذکرونه ویلي بخنه نو چې خلق راول نشي په دې باندې هغه وایي چې پیغمبر اسلام اصلا بخنه درځه وړ راځه دنا کوي نبی اسلام مغفرت بخنه ګناونه معاف کړي دنا کوي پیغمبر اسلام معاف کوي ودیان ورته وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابو قال حدثنا يزيد بن قال حدثنا داوود بن هذا بن معاويه وقال في حديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم الى عتيق فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما قال فما قال اخواني في بدر ما يتحدث احد معنا له نبي من اجل البيت ولم يكن في عيالها وبه قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن زكريا في ابي ذر قال حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا معاذ بن نبي قال حدثنا بشار بن عمرو قال في هذا الانسان قال هذا الحديث من حديث سفيان قال في وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن علي وابو بكر بن مالك المغربي عن
هو من وجه المحاذ وعن المسجد عن سليمان بن جلالته قال جاء عبد الله بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال نحن من فاستغفرنا وتوب اليه قال فلم يعمل ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى اذا كان يرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اطهرك قال من ابن دینه معلومه شو چې حد دا مکفر د معصیت لپاره دی نو همدارنګه په دې کې صریحا راځي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له نو دا دې لپاره نو دا کفاره او کته چې ماعز رضی الله عنه دا امرته غامیده ولې په توبې باندې اکتفا نه کول پیغمبر اسلام تعالی اقرار توبې به وکړي نو موږ وایو یو دا دې چې دې دواړه ګناه یقینا ساتي دي چې موږ یقینا ګناه نه پاک دا یقینا ګناه نه پاکېدل دا په حد باندې اقامت د حد دا وشو خاص تر چې اقامت د حد په امر د پیغمبر علی السلام باندې وشي نه دې ګناه نه یقینا پاکي او فاتحه توبه د کبیره موجوده ده چې توبه نصوحه نه وي شرایط پکې موجود نه وي زموږ توبه به چې دا هغه قبول نه شي د شرایط پکې نه پاتې نه چې د معصیت ګناه باندې پاتې نشي ځکه صحابه کرامو د دنیا په نسبت اخرت ته ډېر توجه و چې اخرت زموږ خوشي نو دې د پرارانه اقرار وکړي چې موږ مکمل د ګناه نه پاک او چې پیغمبر اسلام امر کې حد قائم کې د ګناه نه پاکېدل یقین فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عنه بمجمع فقال شيء أنا فقال وجه فسنجر وقال لي بن محمد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم فأمر به برجل فقال نفسه فقال قائل يقول لقد هلك فقال دې باندې بعد دلیل نیولای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو هغه شراب په دې کې خپل دی جوړ بعد په دې باندې دلیل نیولای هغه دا و چې یو خړی نه ک بوی د شراب خلون دی اگر که گواهان په باندې نه وي نو حد باندې قائم امام شافعی مولا جمهور علما احناف هغه حد قائمول نه دته بوی څه پته لګي دا شراب بوی دی قبول شي بوی د بوی سره مشابه وي دته حد قائمه دا یقینا قائمي او حدود په شبهات باندې دایره نو حد په نشته وقال قال يقول ما تقول أفضل من قول ما دينه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يروم يجد ما يقول لي في الرجال فقال بذات من يتعلم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس فقال ثم جلس فقال استغفر لمالك بمالك قال فقال وخبر الله بمالك بمالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فدورنا نخرجنا بين أمتنا فجاءهم قال ثم جاء من رجل خارج من إلى أرضه فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحكي رجالي فاستغفر الله واتوب إليه فقال ولا تريد أن تقول رسولني كما تسمع إلى قال وما ذلك قال إنها قربان فقال أنت قالت نعم فقال لها حتى تدري ما في ذلك قال فكفر لها رسول الله فقال حتى نو دینه معلومه کې چې حامله کله دا ورته نشي ترڅو چې حمل دا چې نو بچي پیدا نشي نو دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی باندې اجماع ده چې ورته حمل شي نیوي نو دا دې ډېر ډول دانش دغه قرار ته کې نو بیا کومه شوم نه هغه مترجم کی او دې معلومه شو یو سړي باندې قصاص وی او دا په باندې قصاص په حامله وی دینه په قصاص اغستلې نشي تر څو چې ورته حمل نو دا شوی نو ورته حمل نه بعد او په دې روایتو کې بعض روایتو کې راځي چې ورته حمل وشو دا ماشوم چې خوراک کاغو په حد قائم شو بعض روایتو کې راځي چې ورته حمل وشو په حد قائم شو نو ځکه اصل کې چې ورته حمل وشو نو بیا د ماشوم مسله و دلته یو صحابي هغه ذمہواری واغستل هغه دا ویل چې دلته نو د دې خوراک کا تربیت ارث ذمہواری نو پیغمبر علیه السلام هغه نه بعد قائم کني چې څوک لري چې دا ماشوم بچي د پوینه جدا شوی نه او د دې چې دینو داسې د غذا او د خوراک شوی نه نو په دې وخت په بحث دانه کوي قال فاتنا صلى الله عليه وسلم قال وجاء في ذلك قال اذا كان بموارد ومن الحمد لله له من يبيعه فقال من ذلك فقال إن يجعله يأتي الله قال فخرج معها وبه قال حدثنا أبو بكر وبه قال حدثنا أبو بكر وبه قال حدثنا أبو الله بن حمد وحدثنا محمد بن عبد الله بن أبي وذكر في لفظ الحديث قال حدثنا أبي قال حدثنا بشير بن مهاجر قال حدثنا أبو الله بن أبي أنما شغلنا ثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني قد أخبرت ولكني أريد أن أبين لي فرجلهم فلما كان أسمع الآيات فقال يا رسول الله إني قد أخبرت وقال
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى ما جاء لي بأس تنفر من المسلمين فقال ما لا نؤمن بالعقل قال إن قال له فأتم ثالثة فأرسل إليه فكان فقال عنه لا بأس لي ولا بعقله فلما كان الأمر فقلت له محرم صنع الذي قلتما فقال فجاء لي فقال يا رسول الله إني مدرك فقدرني وإذا وردها فلما كان الأمر قالت يا رسول الله لم تدركني فلما ردني لعنك أن تودني كما ردت عليك فوالله إني لحزن قال أما لا أدري حتى تلدي قال فلما ولدت أخذت من تجيب جسدك قال هذا قد ولدته قال أدري باب يديه حتى تستفينه فلما ختمته أخذت من تجيب يده تدرك فقال هذا يا نبي الله ضروري دا جمهور علماء بعض ائمه دا غیدا مسلک او مذهب امام ابو حنیفه امام مالک رحمه الله روایت دار چې ورته حمل اوشي من انتظار ودی ته نه کې چې دا روټي خو دې ته نه کې نو لہذا د دې هغه وکي حد په جاری کې او د انصاری چې دې کفارت واغ د یو مصلحت د دې خدای سره د ماشوم سره یو نرموالی او دا دې خبره وا چې دې خدای باندې څومره ضرر کیږي نو دې باندې چې د حد دا جاری شي ذکر دې چاراتی او په دې باندې چې څومره ضرر کیږي دا وش نو ذکر ختم اصل کې دې ته ویل کې چې ماشوم بچی تینه جوړا شي او دا چې دنو بے پروا شي هغه نو ورسته په دې باندې حد دا قائمول شي نو احناف دا و چې نه وذر حمل وشو هغه نه بعد حد قائم فقالت هذا يا نبي الله قد قتلته وقد أدرك وقد أخذت من دين رجل من يصنع عليها فحجر لها إلى قبلها وقال لا تزوجها ويبقى خالد من ولد بحجر فما لا تتنظر لها على وجه خالد فصدقها وصنع النبي الله صلى الله عليه وسلم إياها فقال ما هل يا خالد هو الذي لا تنجدين حتى تزوج لو كان صاحب مسجد غفر له مطلب ظلم کوي لیکن دې اشاره دې کړه چې دا ظلم زیاته یا د فردي حق وراب دا دومره سخت مراد پیغمبر اسلام دا توبه وی کړه ظلم والا توبه وباسي لغفر له دا صحیح توبه وی هغه ته مغفرت او بخنه په دی باندې ثم أمر بها فصلى عليها وذكر وبه قال حدثنا وحسن مالك بن عبد الله عبد الواحد المسلمي قال حدثنا معاذ بن علي بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا وجاء كان وقبل وهل وحدثني حدثنا عن حدثني رضي الله تعالى عنه أن امرأة من حدثات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشاء فقالت يا نبي الله قد هذا على فاطمة علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أتني إليها فإذا وضعت فاتني فأتني إليها فقال فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم جامع في دې لپاره وکړل شي دا د رجل په حالت کې کوي راځي چې به تاسو راځي دې کې له اشاره چې انسان حي ژوندې وي هغه څه څه تر لحاظ سره شوی هغه نه بعد د وفات د مرګ په حالت کې نه د روح کې نو دی وکیل ګور شریعت د دې ستر دا غي د لحاظ سره او فقد عليها ثيابها ثم أمرها قلوبها ثم صلى عليه فقال جمهور علماء چې دې باندې کوي امام مالک احمد رحمه الله هغه دا چې اهل فضل دی او په باندې مونږ دي باقي کسان دا مونږ کوي دیوان امام شافعي رحمه الله هغه چې نه ټول وخت دی باندې مونږ کوي او مونږ دی باندې کول شي او هغه چې مشهور علما اهل فضل او په مونږ نه کوي چې خلک ورولتیاونه کې په دې باندې او جمهور علما هغه چې نه قصاب دي کما مقتولین فی الحدود دي اندارنګه قطع الطريق چې هر څه دي هغه باندې مونږ کول شي او امام زهری مسله کو مذهب بدار پھر خپل مون باندې کېږي په مظلوم باندې یو سره ځان کو دي هغه باندې مون مکوا هغه بچران تهدیدن وي دې بارا چې خل درول نشي ځان ساتي فقال له عمر صلى عليها يا نبي الله وقد قال قد تابت توبه يقول ما كان تغير يعني وجد وما هذا وجد توبه افضل من ان يرى في نفسها لله تعالى وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عمار بن مسلم قال حدثنا ابان وقال قال حدثنا يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد عنده وبه قال حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا المحمد قال حدثنا محمد بن روح الخوفي قال قال عليك عليه شان عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أنما قال إن الجميع لا يزال رسول الله يقول قال رسول الله أجلك على قدر الذي كتاب الله فقال قال هذا هو القول والنعم رب لنا بكتاب الله وأتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمري كان عاصفا على هذا ربنا بفرقه وإن مقدر على عاصف أجير في وجهه إذا ما دويشو كان عاصفا على هذا ده أجير قريبا نو معنا ده أكثر خدمت كولا وداغي خلي زرع ناغي سرزنا وإن يقول أن على دين رجل فقدر من يوم ما فيديو وركلستر بلي فيديو سارا كوي ده من فيديو وركلوي فسألت عن ذلك فأخبرني أنا على دين وجد من على دين يمني اسمه بعيد وأنا على لكن هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين معلومي کې د نبی اسلام په زمانه کې پیغمبر اسلام د نفس نفیس موجود دي او بیا د
استثناء د صحابه کرامو نه کوي نو ځکه صحابه کرامو نه استثناء کړو او دې باندې رجم دې تغلیب وانه دي والذين في يدينا من بينهم على ذلك لما يتوكل عليها بعد ان تدري ان ما تغيب عنه يوم فيها الا بعد هذا اليوم المقام منها قال فقال عطاء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال حدثنا بظاهر محمد قال اخبرنا ابراهيم قال يوسف قال حدثني عمرو بن نافع قال حدثني يعقوب بن ابراهيم بن شعبي قال حدثني ابي عن ابي صالح قال حدثنا عبد بن قال ابن عبد الله عن قال كل ما يقول في هذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا اكثر من مسعود قال حدثنا سعيد بن اسحاق قال ابن الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقول فقال ما تجد من الله تعالى من قال يسلمكم فورحمه أو قال دا سوال چې پیغمبر اسلام ته تقلید دی وجنه نه او نه دې د پر حکم معلومه ولا دا نبی اسلام کې لزام په دی باندې کول تاسو عقیده تاسو د کتاب خلاف کتاب تورات کې چې نو رجم تاسو دې نه منکري یا پیغمبر اسلام ته وحی رااله چې دا رجم په تورات کې موجود دی د دې کلاسونه کې موجود دی دې کې تغییر شوی نه دی نور اشیاء او تغییر کړي خو رجم تغییر نشته دی څه لا دی وراله هغه دې باندې لاس کې خد عبد الله بن سلام رضی الله عنه دا عالم التوراة انو چې دا لاس لږه نو هغه دا حکم موجود پیغمبر اسلام ته پوښتنه کوي کله ما مشه هغه له خبر و بیا چې ورته وکړه شریک سړي باندې موږ ټایم ولا نشو او په وظیفه باندې غری باندې ټایم ولا علي اخر حکم داو اجماعي ټول دا وی چې سړی زناو کی مخه تور کی په تر تاسو کو کی بازار ټول ورغوي په دې باندې ټول باندې موږ قال فأخذ بالتوراة كنتم صادقين فجاءوا بها فقالوا حتى إذا مروا بآية المولى فقال يقول على آية وقال ما بين يديها وقال قال نور الله وقال وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قبلهم فإذا تقنا آية فأمر بها فيما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر كل فيما رجما فإذا يشيها من الرجال في نفسه وإن قال حدثني وحيد قال أسمع بيعطيكم ليس أن يرحى قال حدثني الله قال عبد الله بن عمر قال الإنسان أهل منهم مالك أن لا تنهض عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل في دينار يهودي رجل امرأة الدنيا فأتت اليهودي على ذلك صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحوه ومن قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا وقال يعني وقال رضي الله تعالى عنه أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وراء فالدنيا وساق الحديث بنحوه عن وبيت يعني قال ومن قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن رجل كلاهما عن ابي وعيد قال يحيى بن ابو بكر بن عن ذلك مراد عن ذلك رضي الله تعالى عنه قال وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي محمد مسلما فدعاه فقال هذا تدركنا هذا من اخي سلم قال لا فدعاه الذي عليه فقال استغفر الى الذي انزل التوراه على موسى صلى الله عليه وسلم هذا تدركنا هذا من اخي سلم قال لا ولو انك تجد الدنيا ففي هذا تجد ما وكبرت يحتاجنا الى اخر شريفا لانه اذا كتب عيسى قام عليه حتى فقلنا تعالى فلنستمع على شيء وعلى الشريك والوضيع فجعلناه تحميل والذل وكان رجلا باندې مخصوره او جل باندې انتقاء درجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أول من يعود إلى بعضهم فقال فيه فرجع فأنزل الله عز وجل يا أيها رسول الله الذي يسارعون في الكفر الذين قالوا من هذه أفواههم أن تدخلوا ومن الذين هذا صنعوا يكذبون لقومنا فإذا لم يقول يحرمون الكلمة من بعض المواضعه يقول من يموت هذا فخذوه يقول محمد صلى الله عليه وسلم فإن أهل التحريمات فاخذوه وإن أتاكم الذي فاخذوه أنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الفاسقون في الكفار والكفار وإن قال حدثنا ابن عمر وأبو سعيد الأشد قال حدثنا ومن في هذا الإسناد نحو يقول فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب بعضه من الرواية وإن قال حدثنا أبو بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرني ابن زبير عن مسلم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم من أهل ورجل من يهود وأسرون وإن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قال حدثنا يزيد بن حاتم بن سالم غير أنه قال وقرأنا وإن قال حدثنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان بن شيبان قال حدثنا عبد الله بن أبي عقبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن مسلم عن أبي إسحاق الشيباني قال حدثنا عبد الله بن أبي عقبة رضي الله تعالى عنه
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمعه يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم فليدعنا فليجلسها حتى ولا يترك عليه ولا يطلق التوبيخ زورنا وتنور کې نکاح ورې کړی دا نه کړی توبیخ په دغه حد باندې قائم شو نه به تر دې ګناه معاف شو نو زورنه ورکول دا نو ضرورت دانشته د دې حدیث نه معلومه شو چې زوره ظاهري په عامه او عبید باندې دی باندې به حد قائم سوق دی قائم سید دی قائم در جمهور علماء مسلک او احناف وینا په دې باندې دا حد قائم نشته دا سید چې نسبت شي معنا دا حکم دا فیصله دا خبره چې وری قاضي ته حاکم ته دا سید دی وری دا بازار وری چې ما غلام دې مين دا غدا په زنا کړی ومن ذا فجدها الحمد لله تجب عليها ومن ذا الشاكر فليجدها فليجدها ولو بحد من شعر ومن قال حدثنا ابو بكر ابو بكر وإسحاق بن ابراهيم بن علي قال فحكى حدثنا ابو بكر قال قال محمد بن عبد القرطاني قال حدثنا هشام بن حسن الى وعن وسلم قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا موسى بن عمر عن سيدنا ابن عمر قال حدثني عمرو بن سعيد قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا موسى بن زيد قال حدثنا عن نابلس السبيعي وابو بكر بن اسحاق بن ابراهيم عن محمد بن اسحاق بن ابراهيم عن عبد بن سليمان عن محمد بن اسحاق كل هؤلاء يعترف مخبرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ابن اسحاق قال في حديث يعترف عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحدث صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ودا خاصه بل رسول ولو بحبل من شعر اگر کا فرسی باندې وی وختانو نو په دې باندې دا خاصه کلمه خنور د دې کې دا معلومه شو چې معاصدات خلد فساق او فجارونه اغین ځان ساده ځان د جزات په بیع باندې ودی خدا کا قول مستحب دا واجب او دا لازم نه او دینه معلومه شو چې یو نفیس شی وي بهترین شی وي او سوجنه کې یو حقیقت کمزوري شي باندې کوم جایز دغه غلام می د نفیس شی او دې په یو رتی باندې چې نو دا خاصه نو خرته اوس دار چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا بیع د چې وکړه وتا چې جنو خرڅ کړي په دې باندې نو لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دغه حکم کړی د پاره چې دې کې عیب پیدا شي د دې عیب د وجنا نو اخبار بالعیب او کتل چې دا واجب دی نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څنګه ورته دا خرڅ کړه دا خرڅ دې معنا دا ده چې نبی رسول الله مقصود دا نه چې دا خرڅ اگر کله کې عیب پیدا شي نو معنا دا چې دلته رښتې دا کار او کې دي شي یو وجنه به یو ضرورت وجنه یو مشکل دی وجنه وي چې دې شي مشتری سره دا ځان اوساتي دا اوساتي د دې نه چې دې نو دا ځان محفوظ هغه دې خپښوي ده یا په بازار کار کړي یا چې ضرورت هغه ته پوره کړي خرچې نه دا ور کړی هغه دا کار وکړي چې دې شي مشتری ته لاړ شي هغه به ټوټي خرچان پیری راکړي د دې ضرورت هم پوره کړي نو دا به دې ته نه مجبور کیږي چې دا ځنه ذکر نبی صلی الله علیه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال قال حدثنا عن قال حدثنا يحيى بن ولد قال قال عن ابي سلمة بن عبد الله عن رسول الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان رسول قال لنا هذا في توصيف دي معنی کرتے ہیں معنا حقیقت کی معنی او ذکر رسی ته ویل کی معنا دار کته وځونو د رسی او د دې ویختو رسی جوړ شي تاریخ باندې الله تعالى عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث مالك والشق في حديث مالك يعقل بين هذا الكتاب السبيل الرجعين ومن قال حدثنا محمد بن عبد المقدم قال حدثنا سليمان ابو داود قال ابو داود قال حدثنا زيد بن علي قال قال بن عبد الله عبد الرحمن قال الله الله مجهول فقال يا ايها الناس ولا تكن احد وما يحتمل ولا يحتمل فان امر فان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي هل انزلها فإذا حديث عن من قال فجد ان انا تلقها ان اقولها ولك ذلك بالجميع
رسول الله قال حتى وبه قال حدثني ابو ابراهيم قال رجع من هذا قال حدثنا ابي عن كل هذا الزمان ومن اخر منهم ولا يحصل ومن زاد في هذا حديث هذا المعنى وحد القبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى من تفسيرات لهم معاف فاتحا في إيمان كامل لمسيح مشكلات وشأن ومصادر وجاء حيات وزوجيات الله دعيب ونقول اللهم بارك فرد وسلام ونور من رزق ورنسو علماء وشيوخ وسلم مخاموش المصدرين نبان سبقون شروع يخدمي بجيرة وحيران بسنة ختم دا مطلب ساته وګونو په ډیر پاتې مولوی نه له مالک اخر کال د مو سبق کم کم وي مله مخکې د پوره ویلې مخکې مالک په کم دوه پوره ویلې اوس یوې په باندې ویل هغه وجه دا چې موږ د ترتیب دا جوړ نه یو شان د تر روان اوس باید دا موږ دوه ونیم ته خبر راکاو وخت وځي نو موږ یې کومو نو موږ روان کړیو اوس موږ ته قاعده چې ودی چې ډیر زور نو وایي يلا مغفرت نصیب ونورو تفسیرات معاف خادمان في ایمان کامل طالبان الله فاضلان عالمان دین خدمتگاران يلا مفهوم د دین خدمت ایمان او دعا يلا اسلام د دین کامیاب يلا فتح او نصرت نصیب يلا تفسیران د مسلمانانو چې هر څوک وي او هر چا سره بنديان دي له اخلاص دعا سبب برابر الله دې ټول طالبان مسلمانین مبارک په دین باندې منور يلا درس التدريس توفيق وتنظيم درس التدريس أخبار وخبرات وصلى الله